دې وجې زما عزتونو از مستقل قوم ولس چې دا یو بهترین قوم ولس دی د دغه یو راشدون پروت دی داسې مسله نشي راتللی چې دا قوم دا ولس وغواړي د هغه لپاره یو ډیم او بند ونه کړي د دې په سپین ږیرو کې استعداد دی د دې په ځوانانو وعلى آله وبارك وسلم على كل معلوم لك دائما أبدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتونو موږ د کومو د ولس مشران ناست دي چې د کومو د ولس خدمتونه کړي دي موقع په موقع باندې د هغو په مخ کې یو کسر انسان ګایدل بې ادبي ده. دا د دې په وړو کې برکت واچېدو د مختلفو طبقاتو د مختلفو محکمو د مختلفو خدماتو مشران ناست دي. دلته زموږ ډېر عجبه کېدل پر یو ډېر بهترینه موضوع باندې ده. والله جل شانه مسلمانو څخه دې شي تقاضا وکړي چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. په نیکۍ په کارو کې یو له بل سره مرسته کوئ، مدد کوئ، په ګناهو باندې مه سره جمع کوئ. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې خوشقسمتي ده او مبارکبادي ده، نیکبختي ده دغه سړي لپاره چې هغه د خیر چابې ګرځي او د شر لپاره تاله ګرځي. دا ډېر غټ اصول دی. نیکبختي ده هغه انسان لپاره چې هغه د خیر چابې ګرځي او د شر لپاره تاله ګرځي، او بدبختي ده د انسان لپاره چې هغه د شر چابې ګرځي او د خیر لپاره تاله ګرځي. نو دلته د رجعو کېدلو مقصود دا دی چې زموږ چې څومره ولس دی، قوم دی، څومره کلی او علاقه ده، د دغې علاقې چې کوم مسایل دي دغه مسایل د قوم او ولس سره کښېني دا مسایل حل کړي. یو سړی وي زما د چا په مسله څه کار دی، په مسله کې خو دی ګرفتاره دی، نو سار هغه مسله د کور نه هم راځي. سار مې ګورې د بچی هم په هغه مسله کې ګرفتار دی ځکه دی غم نه وخوړ. یو ژوندی مثال زموږ د قوم د ولس ښه په باران کې زموږ دې ټیم په پرې کېدو ته قریب شو. نن به د قوم د ولس نام و نشان هم نه وموږ چې د قوم د ولس همت او محنت ولیدي چې که سپین ږیری وو، که مشر وو، که ځوان وو، که عالم وو، که د هرې طبقې انسان وو، هغه به دا پټلۍ باندې خټ وړلې، نه کالوی ته کتل، نه عزت ته کتل، نه حیثیت ته کتل. هغه دا برکات راغله چې دومره غټ آفت الله جل شانه له د کلي د قوم د ولس څخه وو. خلکو به ډېره وجوهات د دې شي ویل چې دا رسول الله دغه آفت څخه دا قوم ولس څنګه بچا کړو. ستا په دې باندې یوه خبره ده د دغه آفت څخه د بچاوېدو هغه څه هغه د قوم د ولس اتفاق وکړ د نیکۍ باندې. خالي د خپل کور خیال نه وساتي چې زما کور پکې ځي یا زما کور ډوبی شي یا به زه ځم یا به زما جایداد ځي، بلکې د دې ځایګې څخه تر پښینې پورې د دې علاقې حفاظت دغو ځوانانو، سپین ږیرو، مشرانو وکړي. نو ګوره دا د خیر خبرې نن هم پر دا مسله باندې راجمع کېدل د قرآن یو اصول دی. ګوره دا خبره
چې دلته کوي دا خبره ډېره ضروري ده او دې ته سوچ پکار دی. د قرآن اصول دا دی چې هر هغه قوم بل دا خبره واوري، د قرآن اصول دا دی چې هر هغه قوم په نورو قومو کې ژوندی او آباد پاتې کېدلی شي چې په کوم قوم کې د ژوند د کولو استعداد مړه قومونو کې دي هغه په قومو کې نه شمله جګولی شي نه حیثیت پیدا کولی شي. ژوندی قوم چې دی هغه په قومو کې ژوندی چې قوم مړ شي په قوم کې د ژوند د کولو استعداد او صلاحیت نه وي، دا اول چاته د مخ د ښکاره کولو قابل نه ده، بلکې د فطرت اصول دا دی چې هر شی بېکاره شي فطرت یې ختموي. یو ساده مثال خلک ورکوي غوا د شودو د بار نه ویستلې ده بس غوا شمجې نه کړي بس بیا خو کساب نه وایي چې چاړه به تره که دا خو د شودو نه یو موټر نه چلاووتي په سکریپ والا یې خسرې چې بس یې نه کوه. یو کور د استوګي نه سو نو کنډوالې ځینې جوړوي چې دا عثمانه نه لري دا خو د استوګي قابل نه دي. دارنګه چې یو قوم هغه پرسوده شي بېکاره شي هغو کې استعداد د زندګۍ د کولو د ژوند د کولو نه وي، نو په ولسو په قومو کې هغه قوم چې دی هغه دومره شاته ولاړ شي چې بیا کله د نسلونه راپورته کېږي په دې کې کلونو صدۍ لګېږي. لیکن چې کله به یو قوم کې استعداد او صلاحیت د ژوند د کولو وي هغه بیا دومره په ترقي ولاړ شي چې تنزل راځي په هغه کې بیا کلونه لګېږي. اوس دا فیصله او دا اختیار او دا واک د قوم او د ولس د جوړېدو دا به د قوم خلق کوي. قوم ته مسایل پیش شي حالات راځي پریشانی راځي چې کوم ځای کې قومونه په یو ځای کې سوي د هغو مسایل ختم سوي او چې په کوم ځای کې په قومو کې بګاړ پیدا سوی دی دراړ پیدا سوی دی هغه قوم ختم سوی دی. اشران مثال ورکي یو د کور مرمن جارو راواخي حویلی جارو کی کچرا کا تر دروازه وباسي دا کور چې جارو کی دا غول صفا کی لګي د کچرې زغاغه په جارو باندې وکړو. د جارو تړا کې چې په دوه کې اتفاق دی د جارو تړا کې سره په ځای کې سوي دي پتانګې تړلې دي د جارو د اتفاق دا سبب دی چې ګد کور چې دغه صفا کې د کچرا اگر راويستا جارو سره جلا کا تړا کې کا چې نه خشاک چې دی هغه لمزه کې ځخنې سپورته کوله قوم ولس چې زبرو ځاګي د قوم کند باسي او قوم ولس چې جلا شو لخپل کور کند نشيسته قوم ولس خو فرض چې قوم ولس په صفاقي بلکې لخپل کور ځخ کند نشيسته قوم په ولس کې نشاجات اسوا قوم ولس پروانه لري زور ته ګورم چې د بل بچای په کې اخته دی پروانه لري په کې اخته دی زما کور ته خدا شي نه دی راغلی د کور برباد شي قوم بر خاموش دي پروانه لري. قوم دا مسله اجتماعي نه بولي ساره ګوره د دوی په سګریټ فلاس کې دی د نشه شای فلاس کې د کور شای راورسي دا قوم چې داګه شان به ختمول نن دا دومره بیکاره شو چې دا سړی خپل کور ځخه نشالي شي استله سبب یې څه دی سبب د اجتماعي سوچ ختمېدی سبب د اجتماعي سوچ ختمېدی بس انګلیسي کې درې غوایان سره وچی شور دی تور دی سپین دی دسمانی د خړول ورته پروګرام دی هر څو ایمت کې د هغو سره اتحاد او اتفاق دی نږدې نشي ورتللی ګیدړې دی ول څه به وکړو ګیدړې ول دا اسانه کار دی ته ما ته راپرېږده راغلی یو سپین غوي ته کښېنستی چې ستا دومره بهترینه هولیا ده تک سپین یې ښایسته ځواني ده ته له د سره له تور سره ستا یې له خیره ته ژوند یې کړ کولی شې ته څه کوې چې په دوی پسې هغه سوچ وکړي چې واقعي ستا خو ښه ځواني ده په جامه باندې هم تک سپین یې زنجلاس و جلا یې واښه شروع کړه ډېر مکبر پیدا کړه راواړې ویې خوړې هر ورځ یې وسره ته وویل چې ته دی تک تور څه چیز غواړې دا خو تک تور دی ته خو ته ډېر ښایسته یې سوري زنجلا کې سوري پسې وخوړې چې کله تور واره راغلی تور وځړه ولپرچې چې د وځړه شعر ورته وایي ته وایي زه هغه وخت وخوړم چې کله زما اول ورور وخوړې سپین ورور یې وخوړې ما یې هلته غم خوړلی